بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د رب کریم للوی نومنا چې ډېر بخونکی مهربانه دی او کریم دی. عزتمندو د نیکو پیرزوونو سره او د ګڼو محبت ستاسو ورونو په زړه تاسو ته نن یو نوی د اسماعیل میډیکل کمپلیکس نه مخاطب یم. زما نوم ډاکټر سمیع، زه د مټ نواز شریف کډنی هسپتال کې مې ډیوټي ده او سیکنډ ټایم پرایویټ کلینک مې اسماعیل میډیکل کمپلیکس مټه کې دی. پیسینل کم اپریشن چې تاسو کوئ سر دغه کې به ډېر لوی هغه کم زیږونو دپاره به د سټچ دپاره به لوی زیږونه پرېښودل. تاسو په ډېر ښه طریقې سره وکړو. تاسو په دغه حوالې سره ما ته څه ووایي زما بیمارو ته؟ دا خو موږ کافي ټایم شو دا اپریشنونه شروع کړي دي. پی سی این ایل پرکیوټینس تاټ مې ته وایي د ګردو د ګیټو دپاره موږ د اپریشن کوو چې د ملا طرف نه پسې یو 3 والا 6 mm سورې پسې کوو او د هغې طرف بیا ګردې ته ننوځو او ګیټې هلته ماته او هغه راوکاږو. د دې ګیټو دپاره به چې مخکې کوم اپریشنونه کېدو هغه به ډېر اوږده غټ کټ به لګېدو چې په هغې کې به مریض چې دی یو هفته 2 خو به د کټ نه نشو پاسېدی. اوس چې مونږ کوم د اپریشن وکړو نو سبا نن چې اپریشن وکړو سبا مونږ مریض ډسچارج کوو او مریض 2-3 ورځ باندې خپل کار لتلی شي. نه دا د دې نه مخکې هم کېدو ټیک شو، په ډېره سطحه باندې نه کېدو. نواز شریف هسپتال کې دې نه مخکې هم کېدو. زمونږ کوم نور کسان چې دي سینیر چې دي هغه منګوره کې هم کول ټیک شو. دې نه مخکې به زیاتر سټنډرډ کنونشنل پی سی این ایل کېدو چې هغه مطلب د هغې دپاره به ګرده کې به غټ سوری کېدو. موږ دلته چې شروع کړی د مینی پی سی این ایل او الټرا مینی پی سی این ایل کوو. د هغې سوری چې کوم موږ په ګرده کوو هغه نسبتا ډېر وړي کوي او بس جاری ده او انشاءالله نور به هم جاری کوو. نور به هم د امپروو کوو دا او دې پسې چې کوم د ټول نه ایډوانس دغه د مایکرو پی سی این ایل هغې ته وایي چې پای کې صرف یو ستن درنه کوي او د ګردې چې کوم کاڼي دي هغه ماتوي. نو انشاءالله هغې دپاره هم زموږ اراده ده چې هغې ته به ځان رسوو. سر زما مینوالو ته لږ دا ووایي چې تاسو چې الله پاک تاسو دومره مهارت تاسو حاصل کړی دی، الله دومره پوهه درکړې ده، تاسو د دې ټریننګ د کوم ځای نه کړی سر؟ ما ټریننګ چې دی هغه د سی ایم ایچ پنډۍ نه آرم فورسز انسټیټیوټ اف یورولوژي اے ایف آی یو په نوم باندې یادېږي. راولپنډۍ نه ما دې ټریننګ کړی دی، یورولوژي ټریننګ چې ما کوم کړی. دغه په دوران کې تاسو مکمل ټریننګ کړی دی، تاسو ته په دغه کې څه اعزاز تاسو ته میلاو شوی دی؟ الحمدلله خپل مشرانو طرف هم ته کافي اعزاز او کافي ستاینه میلاو شوې ده. تاسو په قابلیت باندې الحمدلله. جی راته ووایي چې زما ستاسو نه 2 کوېشنونه نورې هم دي چې مخکې ورځو کې د سیدو په ټیچنګ هسپتال کې یو داسې امتحان راغلی، موږ ورته امتحان وایو چې هغې له د چارو ګودر هغه زده نه و. تاسو له الله پاک په دغه باندې پوهه درکړې وه. په دغه حوالې سره راته ووایي چې سر چې دغه کې غټه کارکردګي د چا وه. نن چې زه دې ځای ته راغلی یم سر نو د هسپتالونو زیاتره ډاکټرانو صاحبانو هم دا ویلي دي چې یاره په دې کې ډاکټر سمیع الرحمان صاحب چې دی هغه په دې کې مین کردار ادا کړی دی. دغه اپریشنونه خو مخکې دلته کې نشو کېد، دغه هم نشو کېدلی دلته کې. په دغه حوالې سره زما مینوال ته دا کوم اپریشن چې سیدو ټیچنګ هسپتال کې تقریبا یو 2-3 هفتې مخکې شوی دا مثانے د کینسر اپریشن و. په دې کې موږ د پوره مثانه چې دا او کوم چې د مردانه غدود دی او کوم د تشو میتیازو لاره چې دا ټوله موږ وکاږل وه. مطلب دا دې کې کینسر و نه کینسر موږ د مریض نه مکمل وکاږو او تشو میتیازو لا چې دی هغې له موږ دغه په ذریعه لاره کړه. د دې نه مخکې هم موږ دا یو اپریشن کړی نواز شریف هسپتال کې دا 2 اپریشن او الحمدلله دواړه ښه کامیاب دي او زموږ مریض چې دی هغه ښه برابر دی. الحمدلله. عزتمند دا راته ووایي چې ډاکټر صاحب تاسو له هم الله پوهه درکړې ده. نن زما د که تاسو د سوات په سیمه وګورئ هر دویم کس کې ګیټۍ دي، هر دویم کس ته د دې ګیټو تکلیف دی. سر په دغه باندې تاسو کوم هغه احتیاطي تدابیر چې کوم دي په هغې باندې یو وړوکی غونته میسیج زما مسلمانانو وروڼو له ورکړه چې یاره دا ګیټۍ چې د دې وجه صحیح دسه نه کېږي. ګیټۍ زموږ په سیمه کې چې زیاتر کېږي هغه د اوبو د کموالي کم د استعمالول د وجو نه او کوم چې زموږ مزدوره طبقه ده نو هغه د هغو کوم بهر نور کې کار کوي د هغو نه وینه خوله ډېره زیاته ځي، د اوبو کمې راځي، د هغې وجه نه ډېر زیات کېږي. نو دا ده چې اوبه ډېر زیات څښل، نیمبو په اوبو کې استعمالول، د غټې غوښې خوراک کم کول او د مالګې خوراک کم کول. دا کم چې دي دا غټ اصول دي چې په دې باندې عمل وشي نو انشاءالله ګردې کم پتري ګیټۍ چې جوړېږي د هغه شي. سر دا راته ووایي
زیاتره خلک دا وایي چې تاسو خو ټریننګ د هغې خپل ځینې حاصل کو دلته خلکو نن دور کې خدمات کوئ تاسو به دې ځای کې همیشه به یې که نه تاسو بل ټریننګ له په دې دوران کې تاسو ځئ دلته خو به یم انشاءالله او اوس مې اراده ده په خپله بیا سوپر سپیشلټي ټریننګ لره روان یم په کډني ټرانسپلانټ کې چې مطلب چا ګردې چې پیل شي هغې ته بیا بله ګردې لګول نو هغې کډني ټرانسپلانټ رینل ټرانسپلانټ چې کوم ورته وایي نو زه په هغې کې سوپر سپیشلایزیشن کول غواړم انشاءالله او هغې دپاره زه ټریننګ له روان یم زر تر زره سپیشلایزیشن کړو که نه سر دا کم کار چې کوم تاسو او دا خپل یو د دې خپل ټریننګ او خپل 3 کاله ټریننګ هغه هم کړی اوس را روان چې دی هغه مخکې 2 کاله ټریننګ دی نو انشاءالله د هغې دپاره ځم ځکه چې د کډني ټرانسپلانټ کم ګردې فیل چې شي نو هغه مریضان ډېر زیات دي او دا اپریشن زموږ په صوبه کې ډېر زیات ضرورت دی او د نه نش برابر دی نو انشاءالله دې لپاره زما کوشش انشاءالله دې هفته اتوار هم انشاءالله دلته کې هم اسماعیل میډیکل کمپلیکس کې هفته اتوار انشاءالله ښایي ته میسج زما مینوالو وروڼو ته ورکړي زما میسج به عام ولس ته دی چې اوس چې دی هر د مرض دپاره خپل ډاکټر راغلی دی نو کوشش کوئ چې د کم مرض کم ماهر ډاکټر هغې ته د رسېدو کوشش کوئ او ځکه چې هغه ډاکټر چې هغه په خپل کار کې ډېره ماهر به نسبت د بل ډاکټر دا یو ضروري میسج دی چې هغه خلک چې دی هغه دا واوري او هغه په دې عملو کې ځکه چې اخره کې ټول زور چې دی کم دغه چیزي تکلیف چیزي نو هغه مریض لځي نو اول خپل ډاکټر تپوس کوئ چې ما دپاره کم ډاکټر مناسب دی او هغه ډاکټر له تلو کوشش کوئ یو جهان مننه عزتمندو دا و زمونږ ډاکټر سمیع الرحمان صاحب بل پروګرام پورې خپل رول په زلربي پختونیار له اجازه راکوي په الله سپارم د لوی رب په امان